به سوچ کوو چې د دې بنیاد چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی و. نن به اوس ډېر خلک راځي او تاسو ته به شنه باغونه ښیي، خو په دې به سوچ کوو چې هغه بنیادي کارونه چا کړي دي. بیا دلته کې که بجلي خوره شوې ده، دلته کې که روډ جوړ شوی دی، دلته کې که هسپتال جوړ شوی دی، دا ټول هغه لحاظ سره د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا خدمات دي. عزتمندو خلک په ډېر راځي او تاسو ته به ډېرې خبرې کوي. په دې سوچ وکړئ دا 9 کاله خو د تحریک انصاف تیر شو، د 1 کروڑ 9 کروڑ واده یې کړی و، هغه هم تاسو ته پته دی څومره سر ته ورسوله، او په هغې باندې زمونږ خاص کر دا ځوانان یې ډېر دوکه کړي. دغې ځوانانو ته زه دا ویل غواړم چې که نن تاسو د روزګار تمه کوئ، نو اول به په دې سوچ کوئ چې دا روزګار تمه تاسو په دې باندې کوئ چې جناب آفتاب احمد خان شیرپا دله بنیاد کېښودل چې تعلیم تاسو ته میلاو شو. نن په هغې باندې تاسو د ښه روزګار سوچ کوئ. بیا که تاسو هم ګورئ نو په دې علاقه کې که بې لالچه روزګار چا ورکړی دی نو هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپا یې ورکړی دی. نو زه خپل ځوانانو ته دا ویل غواړم چې تاسو خپل اصلي قیادت وپېژنئ چې چا تاسو له بنیادي کارونه کړي دي. بیا زما خیال دی ورځ دوه کې به زمونږ د دې الیکشن له منشور چې دی د هغې اعلان به مشر کوي به، په هغې کې مونږ بنیادي توجه چې ده هغه خپل د ځوان کول له ورکړې ده. تقریبا هر کال 10 لکه نوکری چې دي د هغې دغه هم کړی دی چې کم که مونږ ته موقع میلاو شوه او حکومت مونږ ته میلاو شو، نو هر کال به 10 لکه نوکری چې دي هغه به مونږ دغه کوو چې زمونږ ځوانانو ته او زمونږ بچو ته هغې کې روزګار بیا دغه شانتې یو بل بنیادي هغې کې چې پروګرام مونږ ایښی دی هغه د هر کال 1 لک کورونه د هغې شمسي لګول چې دی دا پکې مونږ دغه ایښی دی چې سولرایزیشن وشي. د هغې سره به نه صرف زمونږ علاقې کې او خاص کر غریبانو ته به فایده کېږي بلکې هغې سره به په بجلی سیسټم باندې به فرق به پروزي او هغې سره سیسټم به بهتر کېږي به. نو دغې طرف ته هم پکې توجه ورکړی شوې ده. بیا ورسره خصوصا د ځوانانو لپاره د تعلیم د سهولتونو سره د هغوی د لوبو لپاره او د سپورټس لپاره چې دی د هغې لپاره هم پکې توجه ورکړی شوې ده. نو په دغې حوالې سره زه ځوانانو ته خاص کر دا دغه کوم چې تاسو دې ځل د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا لاس مضبوط کړئ چې تاسو لپاره بنیادي کارونه وکړی شي. بیا دغه شانتې د دې علاقې مشرانو ته چې تاسو خو لیدلی دي، تاسو خو هغه وخت کې هم دا علاقه لیدلې وه چې ډېره زیاته پسمانده وه، اوس به هم پسماندی، خو دا لږ ډېر اثرات چې پکې ښکاري دا تاسو ته پته چې چا کړي دي. نو عزتمندو راپاسئ چې بیا د ملي رهبر لاس مضبوط کړو چې هغه نور هم زمونږ د علاقې چې کم بنیادي کارونه دي چې هغې طرف ته توجه ورکړي. دا زه تمه لرم تقریبا 14 ورځې پاتې شوې، په 15 ورځ به خپل ووټ استعمالوو.
د هغې لپاره به نن نه تاسو راپاڅئ، مشران به هم خپل کردار ادا کوي، ځوانان به هم خپل کردار ادا کوي، زموږ میندې خویندې به هم خپل کردار ادا کوي، ځکه چې خصوصا میندو خویندو ته ستاسو په وساطت ویل غواړم چې دا سوی ګیس دا دغه چې دی دا خاص کر د میندو خویندو د هغوی ضرورت دی، او دغه هم تاسو ولیدل چې د ملي رهبر نه علاوه بل څوک هغه شی نشي دغه کولی. انشاءالله دغه منصوبه هم سرته رسوو به، دې سره به د علاقې کې نور به هم د ترقۍ یو سفر شروع کیږي. زه دا تمه لرم، دا تاسو نه توقع لرم چې تاسو به راپاڅئ او په 8 تاریخ باندې به خپل دا ووټ چې دی دا به د ډیوې په حق کې استعمالوئ. داسې به کوئ وروڼو که نه؟ داسې به کوو انشاءالله. عزتمندو ستاسو حمایت را سره او بیا دا نن چې کوم ګڼ تعداد زه وینم چې داسې مرسته را سره نو انشاءالله کامیابي به هم ستاسو وي او بیا به تاسو ګورئ د 9 تاریخ نه به دلته کې د ترقۍ سفر به شروع کیږي. به زه یو ځل بیا د شیرزاده لاله د شمشاد رود او ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې دا موقع موږ له راکړه. انشاءالله دا ورورولي به نور هم مضبوطو، یو بل سره به تعاون همداسې جاري ساتو او دا سلسله به مخکې بوځو او دا خپل علاقه به د ترقۍ په لار روانو. زه یو ځل بیا د هغې ملګرو چې چا شمولیت اختیار کړو هغوی ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ټولو یو ځل بیا مشکور یم. ډېره مهرباني، ډېره مننه.